الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان دا اللہ پا مخلوق کے نطول نزیات عزت او شرافت والا دی او دا انسان یوے بدن دے او دوے میں روح دے دوارا چی یوزیشنو انسان شو دا انسان بدن دا دزمکنا دا خورنا اللہ پاک پیدا کرے دے حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک چے پیدا کو نو دا دزمکنا شپیت قسم خورا اللہ پاک را غنڈ کرلا خوشتا اکرلا سلویخ شپیرو دے پی بارانو نوریدل نو چه خوشتا شلا و خمبیره شلا نو دا غین پس دا آدم علیہ السلام بدن مبارک اللہ پاک جوڑ کو 90 فٹ دا آدم علیہ السلام اچتوالے دے او دا سینے پلنوالے لسنیم فٹا دے نور او ہوا پہ لگے دا بدن اچ کڑس شو اکڑنگے دا لکہ کلال چی پا پجا کے لوخ پوخ کی تنگڑے ورکے کڑنگارے کئی نو دا سی اکڑنگے دا او دا دین پس روح پاکی واچو آدم علیہ السلام بدن تا چی روح نلوت نوڑنبے انٹوشی کرے دے اپرنجے دا انٹوشیو کو اور آغین پس رنبلے خبر چے کولوے الحمدللہ بدن تیار شو روح پاکی واچولی شو انسان جوڑ شو دین پس اللہ پاک والا علم ورکو دلہم و فرشتو لہم او دا علم نا پس بیا پا شریک یو امتحان اشو دا آدم علیہ السلام او دا فرشتو او پر امتحان کے آدم علیہ السلام اللہ کامیاب کو فرشتے ناکام شلے نو امتحان کے کامیابی دو نا پس تو دعا نقد انعامات اللہ پاک ورکڑی دی یو انعام داو چی دا تمام فرشتو تا حکم اشو وی آدم علیہ السلام تا سجدو کے دا یو اعزاز ہو دا دو نو طول فرشتو و تا سجدو کرلا خو ابلیس اونکرلا دیر فرشتو ڈلے کی شاملو یو انعام دا ورکلی شو چی فرشتو سجدو کرلا و دویم انعام دا چی جنت تے داخل کو
په جنت کې تمام نعمتونه آدم علیہ السلام ته الله ورکړي دي او چې څه خوري او کوم ځای خوري او څنګه خوري ستا اختیار دی. هیڅ ممانعت نشته، صرف یو خاص ونه وه به د هغې نه یې منې کړ وی دې ولې ته نږدې کېږم ما. هر یو کار کې د الله راز او حکمت وي. شیطان ازلی دشمن د آدم علیہ السلام سره خبرې اترې وکړلې په هره طریقه چې وه، خو ته قسمونه وخوړل وې دا خاص ونه چې ته ترې منې کړې د دې نه خوراک وکړه. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. آدم علیہ السلام د هغې خاص ونې خوراک وکړ، د هغې نه پس الله دنیا ته راولېږو. د جنت نعمتونه بلا عوض او بلا مشقت، هیڅ قسم سختی تکلیف پکې نو، مفت انعامات ملاوېدل. اوس چې دنیا ته راغی نو په دنیا کې محنت هم شته، مشقت هم شته، سختی هم شته، یخني هم شته، ګرمي هم شته، هر قسمه مشکلات پکې شته. اوس دې کې خیال وکړه چې د آدم علیہ السلام یو بدن دی د خاورې نه جوړ دی او دویم روح دی چې د عالم بالا نه وله راغلی دی او دواړه ضروریات لري. نو آدم علیہ السلام سره الله تخمونه راولېږل، وی د خوراک به د ضرورتي نو ځان له به کرونده کې. نو چې څومره د خوراک څیزونه دي نو دا تخم په دې ځمکه کې ورواچو او الله په دې ځمکه کې بې شمېره خزانې ایښي دي. ستا دا تخم او ستا دا محنت داسې دی لکه چابي او د دې ځمکې د ګدامونو ور به کلاویږي او تا ته به پکې خپله حصه ملاویږي. نو د انسان بدن که خوراک غواړي نو دې ځمکه کې الله سټور جوړ کړی دی، یو لوی ګدام دی تر قیامته نه خلاصېږي، د هغې نه به خوراک ملاویږي. آدم علیہ السلام به جامې غواړي نو الله ورته دا مالوچ د کرلو چل خوړی چې مالوچ به وکړي او هغې کې به بیا ګلونه جوړ شي او د هغې نه به پاغونده جوړی او پاغوندې نه پس به پڼسي جوړ شي، د پڼسو نه به ځان له کپړه جوړی. په دې خوراک څکا کې کله بې ترتیبي وشي د بدن هغه آرام او راحت هغې کې خلل راشي، نو د دارو درملو ضرورت دی. نو دا سل سپیرکې وغیره د ځمکه کې ځان له وکړه او بیا به هغې استعمال کې راولي. په ځمکه اوسېږي نو باد باران او یخني او ګرمي به نو ځان له به د کور جوړولو ضرورت دی. نو د دې ځمکې نه به ځان له خاوره راوالې، کاڼي به راوالې، دیوالونه ووهه او ځان له کوټه جوړه کړه او د دې ځمکې نه ونه زرغونه او د هغې لرګي پې واچوه. نو د انسان د بدن چې څومره ضروریات دي هغه ضروریات به د دې ځمکې نه پوره کېږي، الله به یې پوره کوي. بدن د ځمکې دی او ضروریات به د ځمکې نه پوره کېږي. په بدن باندې چې په یو جز کې بیماری راشي، لکه د خپې قچه ګوته دې خوږ شوله نو سترګې په سر کې دي، د دې خپې نه ډېرې اوچتې دي خو آرام نشي کولی. سترګې به دې خوب ونه کړي، د خپې قچه ګوته دې خوږ ده. مثال په طور خپه یادوم، د بدن هر جز چې په هغې کې درد پیدا شو نو ټول بدن بې آرامه دی. نو دا بدن په بیمارو باندې ټول بدن او ټول جسم